بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم. مانن غوښتل چې یاره د پاکستان او د هندوستان ترمنځ چې کوم جنگي کیفیت او د هغې نه پس چې کوم صورتحال او په هغې کې د کومو ملکونو لاس او کم تیریز مونږ جو کانسپیرسي تیریز چلیدل هغې حوالې سره تو سره یو دغه وکړم. کله چې هندوستان په 25 تاریخ باندې د پاکستان د سرحدي حدودو خلاف ورزي وکړله او وی چیرې مونږه بالاکوټ کې چې دی هلته کې یو مدرسه په ټارګټ کړې ده او چې 3.5 دهشتګرد هغوی وی چیرې مونږه پکې دلته وجلي د هغې نه پس بیا سبا د پاکستان ریسپانس یو شی و چې وزیر اعظم یو سپیچ کړی سپیچ نو بلکې سینیر جرنلست سره خبرې کړې وې هغې کې باقاعده هغه د 2 ملکونو نومونه واغستل چې دا 2 په دې حمله کې شامل وو او دریم ملک چې کوم دی وي د هغه نوم نه اخلم. نو زه دا وایم چې دلته کوم تیریز چلیږي یا کوم انفارم خلک دی هغوی دا وایي چېرې دا یو ډېره لویه منصوبه جوړه شوې وه او منصوبه کې چې کوم دی هندوستان سره اسرائیل امریکا افغانستان او تر څه حده پورې پکې ایران هم شامل و. ایران که سیاسي دغه نو خو لکه د هغوی فوجي قیادت چې کوم دی هغوی هم غوښتل چې یاره په پاکستان باندې مونږه یو بلوچستان د اړخه به حمله کوو. طریقه د کار دوی دا کړو د 4 واڼو اسرائیل امریکې او هندوستان او ایران چېرې هندوستان به چې کوم دی دغه ګرم کی مشرقي بارډر او مغربي بارډر نه به چې کوم دی امریکا یا اسرائیل هغه او جوړ شوی چېرته جوړ شوی په افغانستان هلمند کوم چې شوراب کوم بیس دی دا وی دا د افغانستان د باګرام نه پس دوهم غټ بیس دی. دا ټول پلانینګ دلته کې شو. پلانینګ داسې شو چې دوی به ایست چې کوم دی یعنی د هندوستان سره د پاکستان چې کوم بارډر دی دا به ګرم کی نو پاکستان به د مغربي بارډر یعنی د افغانستان او د ایران د اړخه چې کوم دی خپل فوج یا خپل ایر فورس یا خپل انټیلیجنس چې کوم دی هغه به ټول مشرقي ته لاړ شي دا بارډر به خالی شي. چې دا بارډر خالی شي نو پاکستان دلته کې به هغوی بیا امریکا اسرائیل هندوستان دا څوک چې دی انکلوډینګ ایران دوی به بیا خلک انفلټریټ کی او په پاکستان کې به ځای په ځای باندې مختلفو ښارونو کې به چې کوم دی سایملټینیسلی دماکې شروع شي. نو د هغه ټول پاکستان امیج او د پاکستان چې دې وخت کې صورتحال دا به یو یکدم چې کوم دی یو طرف ته بارډر جګړه یو طرف ته په انټرنل په بلوچستان خیبر پختونخوا قبایلي سیمه پنجاب په دې کې او په کراچۍ کې به هم سره هغه ټینشن شروع شي دماکې به وي سوسایډ بلاست به وي. دا یو غټه منصوبه جوړه شوې وه په شوراب هلمند افغانستان کې. اوس خدای څه کول چې یو طرف نه پاکستان چې کوم دی په 2مه ورځ باندې د هندوستان د هغې حملې جواب ورکوو خو دې سره غم دا و چېرې موږ د مغرب نه که فوج راوباسو نو هلته کې دغه پلان خو الریډي د پاکستان انټیلیجنس ادارو ډیټیکټ کړی و چېرې دا شی کیږي. او دوی د دې حوالې سره امریکې ته هم کله چې پمپ یو په حنای کې هلته کې و هغه ته هم دا یو میسج لیږلی و چېرې د دې شي مونږ ته پته لګېدلې ده خو یو خبره ده که په پاکستان حمله وشوله نو پاکستان به د هغې جواب 3 چنده ورکړي. که تاسو یو میزایل راولی مونږ به 3 درولو که تاسو 3 راولی مونږ به 10 درولو. یو خو هغه میسج لاړه. بل ورسره پکې سایملټینسي دا وشوه چېرې انټیلیجنس والا ووې خپل ملیټري ته چې تاسو مشرق سره تاسو چې څه کوئ د مغربي بارډر نه تاسو بېغمه اوسئ هغه مونږه قدرت ته ګوره دا یو خبره کیږي چې یاره طالبان دي دې وخت کې دا پاکستان په دې مجبوره کړي دي کنټرول کړي دي چېرې تاسو به غټې حملې نه کوئ. نو کله چې دې ځای نه ریپورټس دا دي یعنی تیریز دا ده چېرې کله د طالبانو ته دا یو شی میلاو شو چېرې پاکستان اوس هغه پوزیشن نه دی بلکې پاکستان وی که کوئ نو دا به د پاکستان په ګټه کی. نو شوراب بیس چې کوم دی چې چېرته کې دا ټول ناست وو هلته کې د افغانستان د تاریخ د ټولو نه غټ او اوږد کنفلیکټ 40 غنټې چې کوم دی او دا د ټولو نه زیات پروټیکټډ چې په دې کې اسرائیلیان هم ناست وو انډین هم ناست وو ایرانیان هم ناست وو امریکایان هم ناست وو او افغان انټیلیجنس او افغان سکیورټي والا هم ناست وو. هلته کې چې کله په دوی باندې دا کنفلیکټ هلته کې اټیک وشو نو د دوی سره خدای پاک خو دوی په خپله غم شو او هغه شی اوږدېده یو شپه 2 شپه یو ورځ 2 ورځې یعنی 40 غنټو پورې تر څو پورې چې مشرقي بارډر باندې حمله ختم شوې نه وه تر هغه پورې چې کوم دی هغه دغه روانو د شوراب حمله چې کوم وه جاري ساتله. نو یو خو هغه خو انټیلیجنس والا دغه شی چې کوم دی هغه تاټ کړی وه. دویمه خبره دا وشوه چې د نیکسټ ډے پاکستان چې کوم دی
هغه میسج ورکو چې یاره زه هندوستان سره سګ ځکه چې پرایم منسټر ویلو چې مونږ به سوچ نه کوو بلکې مونږ به اکشن اخلو هندوستان باندې چې حمله وکړله نو شپږ داسې ځایونه وو چې پاکستان ملټري سورسز مطابق پاکستان غوښتلې هندوستان ته دا میسج ورکړه چې 10,000 کسان چې کومو د دوی د ملټري هغه دوی په دغه ورځ باندې ختمولی شو خو څه وکړله چې په 300 میټره کې په 200 میټره کې په 300 میټره کې چې کوم دی هغه ځایونه ورته ویشته بیا چې هغوی خپل د ویسټ کم چیف و ایر هغه هم د دې وجې نه سسپینډ کړ چې یو ځای کې هغه هم ناست و د هغه ټول فورسز هم او د هغه سره خوا کې فوټبال ګراوند یې ورته ویشته په بل ځای کې ورسره باونډري وال ورته ویشته یو خو دا میسج ولېږه سټرانګ بله خبره دا ده چې پاکستان کوم ډپلایمنټ کړی د دې اگینسټ چې هندوستان کوم ریاکټ وکړو نو دوی خپل 12 جهازونه چې کوم دي چې په هغې کې SU-30 هایلی اکوپډ او میک 21 چې کوم دی د دوی پسې سکرامبل کړله نو دې کې 2 جهازونه چې کوم دي هغه پاکستان ایرفورس والا JF-17 تندر چې کوم دی هغه ټارګټ کړه او د هم خوله چیرې لکه 2 پاکستان په لمبې ورځ باندې ملټري چې کوم ډایرکټر ملټري ISPR هغې دا خبر وکړله چې پاکستان سره 2 پایلټانو هم بالکل 2 پایلټانو یو خو سره انډین پایلټ و هغه خو تاسو ابینندن چې کوم دی هغه دویم چې کوم دی هغه اسرائیلي پایلټ و اوس پاکستان سره 2 کیچ فوري طور باندې په لاس رالل چې څنګه اسرائیلي پایلټ یې ونیسو ځکه خو پرایم منسټر دا خبره کوله چې په دې کې د اسرائیل اکټیو رول دی او د امریکې ورسره چې کوم دی افغانستان او ایران وی چې دی کله وینیسو نو اسرائیلیانو او امریکایانو فوري طور باندې رابطه وکړله د محمد بن سلمان سره چې دا د عزت خبر هم دا او دا چې کوم دی که دا پته ولګېده دنیا ته نو دا خو لکه اګریشن دی په پاکستان باندې و اسرائیلي تاسو پاکستان باندې دا دباو راوړی چې دا جنگ مونږ ختمو جنگ به نور نه کیږي خو چې د اسرائیلي پایلټ چې کوم دی دا فوري طور باندې هغه حواله کړي نو هغه اسرائیلي پایلټ چې کوم دی فوري طور باندې سعودي عرب ته پاکستان حواله کړ نو هغې کې سعودي عرب هم اکټیو شو امریکا هم اکټیو شو پمپ یو ته هم پته ولګېده چې زمونږ پلین چې کوم دی د امریکې هندوستان اسرائیل پلین چې کوم دی هغه ناکامه شو ایران کې څه چلو شو ایران کې جواد ظریف چې کوم دی هغه ته چې کله پته ولګېده چې فوج دا کار کوي هغه فوري طور باندې استعفا ورکړله او هغه دا وویل چې وروره داسې کار دی پاکستان عراق نه دی نه پاکستان مصر دی نه دا بل عرب میډل ایسټ کنټري دی دی به د سبق وښیي نو هغه عزت خدای پاک وساته افغانستان کې چې کوم ځای پلانینګ کېده د هغې هم خلکو ته پته ولګېده اوس انټرنیشنل میډیا خبره کوي چې هغه ځای کې څه وکړله هندوستان چې کوم کار کړو د هغوی سره څه شو او د اسرائیل سره چې کوم کار وشو هغه هم خلکو ته پته ولګېده هندوستان 2 جهازونه خو پاکستان ویشتل دا نور چې واپس شو 12 کې دا نور چې واپس شو نو دا دونه تیزی سره د دې یو خاص ایرفورس والا خبره کوي چې دوی بیا خپل میسایل چې کوم دی هغه فایر کړي دي نو په دې کې بیا دوی خپل SU-30 چې کوم دی میراج SU-30 او میک 21 دا دوی پاسولی د پاکستان پسې نو په دې کې 2 SU-30 چې کوم دی هغه بیا په خپل دغه باندې لګېدلي دي په دغه په خپلو میزایلو لګېدلي دي 2 SU-30 او یو چې کوم دی هلیکاپټر MI-17 چې دی چې دغه ټیم کې دی کېناسته په خپل دغه کې دا هم نه لکه مطلب 4 جهازونه یو هلیکاپټر دا د دوی په خپل ځای کې چې دی لکه دا د هندوستان دغه وشو غټه خبره دې کې بیا چې څنګه چې ما وویل چې یاره د شوراب د حمله چې دا د افغانستان د تاریخ د ټولو نه غټه حمله او یو سټریټیجک ځای باندې چې هلته کې یو ډېر اهم میټینګ روان و وزیر اعظم صاحب هم دا خبره په ډاګه وکړله چې هندوستان امریکا اسرائیل ورسره یې نور نومونه وانغستل خو افغانستان او ایران ته ایران هم سبق زده کړ چې یاره لکه که دا غلطي مونږ کړې وي بلوچستان باندې ورغلی وي نو که دا کار زمونږ سره شوی وي انټرنیشنلی اسرائیل هم بدنام هندوستان هم بدنام دې سره سره پاکستان فوج یو خو ګوره خدای پاک د پاکستان عزت وساته انټرنیشنلی د وخت کې د پاکستان نریټیو چې کومه ده هغه ډومیننټ ده پاکستان چې څه ویلي وو هغه باقاعده د ثبوتونو سره ثبوت یې ورکړی دی بیا خبره کړې ده هندوستان وی چېرې موږ 300 دهشتګرد په بالاکوټ کې مړه کړه انټرنیشنل میډیا هغه ځای وکته سټلایټ ایمیجز نه پته ولګېده چې دوی یاره خالي شل دي که 2 ونې ایشتې دي یو کارغه لګېدلی دی او ورسره چې کوم دی یو خوا کې وړیکې غونته کور هغه بیا میډیا وخو هغوی کور ته نقصان رسېدلی دی دا خبره غلطه شو بار بار به وی چېرې موږ د پاکستان F-16 ایشتې دی
انټرنیشنل میډیا راله چې دا همسې ګپ لګي نه د پاکستان دوی چې کوم دی دغه کارغه نه علاوه دوی د پاکستان یو برډ هم چې کوم دی برډ په ایرفورس دغه کې چې کوم دی جهاز ته وي یو هم نه دی کړی هغه غلطه ثابته شوه میډیا والا مونږ به دا کوو مونږ جلدي کې انټرنیشنلی دا کار کوم شو د یو اس او دغه هغې کې هم دوی دغه ډیپلوماټیکلی پاکستان ته څونه دغه شو او آی سی چې کوم قرارداد پاس کړ په تاریخ کې په لومبي ځل باندې ووایي چېرې انډین سټیټ ټیرریزم ان جموں اینڈ کشمیر مطلب دا د پاکستان ډېره غټه وکټري وه چې د پاکستان سړی هلته کې لام نه ړه بایکاټ یې وکړو سشما سوراج لام ړله او د هغې په مخ کې چې کوم دی داسې قرارداد پاس کیږي چې هغې کې وایي چې یاره د هندوستان چې کوم ریاستي دهشتګردي ده هغې د وجې نه چې کوم دی دا حالات خراب دي او د پاکستان یې تعریف وکړو چې دوی ابینندن ورکم ایو د طرفه یو ان د طرفه روس ترکی سعودي عرب چین پخکارا د پاکستان سره ولاړ سټیټ سایډ واغسته مطلب دا یو ډېر لوی دغه بدنام څوک شو اسرائیل ایران افغانستان امریکا او هندوستان وسه پورې لکه څه پاکستان فوج ته انټرنلی خو یو د خلکو په سترګو کې د عام چې چا به تنقید کوو د پاکستان د فوج امیج چې کوم دی هغه ډېر زیات اوچت شو دې وخت کې خلک ډېر زیات خوشحاله دي چېرې د پاکستان فوج او بیا د پاکستان انټیلیجنس ادارې چې انټرنیشنل کانسپیرسي کیږي او د کېدو نه هغه 24 غنټې 48 غنټې مخکې چې کوم دی د هغې پته لګي او د هغې د وجې نه هغه ته اټکوي نو دا د پاکستان انټیلیجنس د پاکستان فوج انټرنیشنل میډیا دا خبره کوي چې دا ټول جنگ کې اپر هینډ چې پاتې شو هغه د پاکستان پاتې شو انفارمیشن وار کې د پاکستان فوج او پاکستان حکومت چې کوم دی هغوی وګټه ډیپلوماټیکلی پاکستان چې کوم دی هغه ګټه سایکولوژیکل امپیکټ چې راغی هغه د پاکستان په هندوستاني فوج باندې په هندوستاني عوام باندې په هندوستاني میډیا سره سره په اسرائیل ایران افغانستان او امریکا هغوی ته هم دغه وشو ټیکټیکل وار کې اټیکس کې هغه هم د پاکستان چیرې لکه اټیک یې مو کو 20 کیلومیټر هندوستان ته دننه هم لاړل واپس هم رالل او جازونه یې مو ویشته هندوستان والا 10 کیلومیټر راغلی واپس تللی صرف دا کړی چې بم کم ځای کې هم هغه ځای کې ارتاو کړی دی ویل کېږي چې هغه پایلټ چې کوم دی هغه خلاف هم دغه اخیستل کېږي بله د پاکستان چې کوم غټ دغه وشو هغه ده چې جیب 17 تھنډر لومبې جنگ کې چې کوم ټیسټ شو هغه دا ټیسټ شو سکسیسفولي ټیسټ شو او دومره ټیسټ چې اوس تقریبا وی پاکستان ته کم از کم 10-20 ملکونو چې کوم دی آلریډي هغوی آرډر پورټ کړی دی چې موږ ته جیب 17 تندر پکار اوس دې کې اخري خبره زه دا کوم چې دې کې کانسپیرسي تھیوریزم شته څه رښتیا هم شته دي څه خلک خبرې هم کوي خو یو خبره ده که موږ انټرنیشنل میډیا وګورو انټرنیشنل کیپیټلز نه چې کوم خبرونه راځو هغه وګورو هغې کې ټوله خبره ده کې هندوستاني میډیا یو څو چینل دي هغوی چې هر څه وي هغه په خپل ځای باندې خو غټه خبره چې کېږي هغه هم دا کېږي چې یاره پاکستان دا جنگ چې کوم دی پاکستان سایکولوژیکلی هندوستان والا دننه لګیا دي کله وي موږ سره رافیل نو کله وي میک خراب و کله وي ټریننګ نو کله وي دا و کله وي هغه په خپلو کې لګیا دي پاکستاني ټول قوم په یو پیج ټول سیاسي لیډران په یو پیج د فوج شاته بالکل ټول په یو ځای باندې ولاړ او د هغې سره دا انټرنیشنل کانسپیرسي چې ایران هم دا کوشش کو افغانستان خو بحثو د دې ټول پلانینګ څنګه چې ما وی شوراب ایر بیس چې کوم دی دلته کې دا خبره کنفرم دی چې لکه دا شوراب ایر بیس چې کوم دی دا د دې هلته کې پلانینګ کې د امریکا پمپیو واز ویټینګ ان هنوی چې لکه ما ته به میسج راځي چې هغه ته چې میسج لاړ چې هغه هر شی چې کوم دی د هغې پته پاکستان ته لګېدلې ده او پاکستان دا کار کړی دی نو هغه وایي چې اوس شی بندول پکار دی هندوستان ته د ټولو نه غټ میسج لاړ پاکستان نیوی دا هغوی چې دا کوم سبمرین ډیټیکټ کو په نیوي په پرلانس کې ویل کېږي چې دا د شرم خبره ده او دا د شکست نه غټه خبره ده چې سبمرین همیشه په اوبو کې پټي چې ستا د سبمرین مخالف ته پته ولګېده چې دا را روان دی په 2 کیلومیټر کې دی د پاکستان دغه نه دونه دی او بیا ورته وارننګ ورکړه چې واپس شو هغه واپس شو دا د غټ شرم خبره د هندوستان د نیوي دپاره چې د هغوی سبمرین ډیټیکټر د پاکستان بري فوج د پاکستان هوایي فوج او د پاکستان د اوبو فوج په دې ټول وار کې چې کوم دی تاسو ګورئ سایکولوژیکلی یو پرایډ فیل کوي او سره د قوم پاکستان انټیلیجنس ایجنسیز د 3-4 غټو ملکونو د انټیلیجنس دغه کې نو ما دا وی چېرې لکه دا لکه یو سړي ته ډېر فخر کېږي په خپل فوج باندې په خپل انټیلیجنس ادارو باندې په خپل قوم باندې په خپل سیاسي لیډرانو باندې چې دومره یو غټ دغه چې دی هغه ناکامه که
او میسج هم لاړه، ایران ته میسج لاړه، امریکې ته هم لاړه، اسرائیل ته هم لاړه او هندوستان ته خو د ټولو نه غټ میسج که پاکستان په دغه ورځ غوښتلې نو د دوی 10,000 فوجان چې کوم دي هغه د ختمولی شولو 10,000 او هغوی دا مني چې که چېرې پاکستان د فوټبال ګراوند یا د اوسره باونډرۍ نه ایشتلې او صحیح ټارګېټ یې کو پاکستان ډیلیورډ د میسج ایرفورس ته میسج لاړه او دا خو دې کې دا وایم چې دې کې د خدای پاک د پاکستان سره چې کوم دی ما په خیال د دې نه غټه دغه نشي کېدی چې عزت وساته بلکې په دنیا کې نور هم مخرونی شو د پاکستان فوج او د پاکستان سیاسي لیډران ډیپلوماټیکلی. نو مې چې تاسو سره دا شیر کوم چې دا کانسپیرسیز دي افغانستان، امریکا، اسرائیل، ایران دا د پاکستان خلاف، روس، چین، ترکی، سعودي عرب دا د پاکستان سره په دې نو ډیپلوماټیکلی، سایکولوژیکلی، tactfully or informative wars all goes in favor of Pakistan.